السلام علیکم. زمانو محمد شعبان خان دی. امید کوم ټول بخیر روغ جوړ به عزتمندونو سره په یو ډیر ضروری ټاپک باندې خبرې کول غواړم چې ایموشنل انټيليجنس یا جذباتي ذهانت ورته ویل شي. جذباتي ذهانت یا ایموشنل انټيليجنس باندې کنټرول ولې ډیر زیات ضروری دی. په یو زمانه کې دا ګڼل کېدل چې د یو انسان په یو فیلډ کې یا په معاشره کې د کامیابی لپاره آی کیو لیول ډیر زیات ضروری دی. موږ او تاسو بار بار اوریدلې دی آی کیو د آی کیو لیول ډیر ښه دی چې کم انټيليجنس لیول وي د انسان. خو بیا په دې باندې مختلف ریسرچ وشو او دا غینه دا ثابته شوه چې د انسان په زندګۍ کې د آی کیو لیول نه زیات یو بل شی ډیر زیات امپورټنٹ دی چې ای کیو ورته ویل شي، یعنی ایموشنل انټيليجنس یا جذباتي ذهانت. د ریسرچ نه دا هم ثابته شوه چې په زندګۍ کې که د یو انسان آی کیو لیول زیات هم وي او ای کیو لیول یې کم وي، نو د هغه په زندګۍ کې چې کم ضروري شیزونه دي د دنیا حوالې سره، یعنی پیسه، خوشګوار تعلقات وغیره، دا د هغه خلکو په نسبت باندې کم وي کم چې د چا چې ای کیو لیول زیات وي. اصل کې انسان یو جذباتي مخلوق دی. که د یو انسان په کور کې خدای مکه اور ولګي، نو هغه به دې ته نه ګوري چې دا اور څومره ډیګري سنټیګریډ دی یا زما د سوځېدو یا د بچ کېدو څومره چانسز دي. هغه به ډایرکټ هغه کور ته ورځي او د خپل کور والو د بچ کېدو کوشش وکړي. ایموشنل انټيليجنس یا جذباتي ذهانت مطلب دا دی چې موږ ته د خپلو او د نورو خلکو د جذباتو پته وي. کم انسان ته چې د خپلو او د نورو خلکو د جذباتو پته ولګېده، هغه د دې مهارت په ذریعې سره ډیر څه کولی شي په زندګۍ کې. او د مزې خبره دا ده چې جذباتي ذهانت یا ایموشنل انټيليجنس زیاتېدی شي. د هغې در سره یو څلور طریقې شیر کومه او په اسانو الفاظو کې در سره شیر کومه. په دې کې فرست نمبر پوینټ سیلف اویرنس دی. مطلب خپل ځان پیژندل، چې موږ ته د خپل ځان باره کې مکمل پته وي چې زمونږ خوبیانې څه دي، زمونږ خامیانې څه دي، زمونږ کردار څنګه دی، زمونږ موټیوز وغیره څنګه دي. د ایموشنل انټيليجنس په مد کې د سیلف اویرنس مطلب دا دی چې موږ ته د خپلو ښو او خرابو جذباتو پته وي. مثلا په یو وخت کې موږ یو بل انسان ته په غوسه کې ډیر رد بد وایو، خبرې ورته وکړو، او بیا چې لږ ټایم تیر شي نو موږ دا وایو چې دا موږ څه وکړل، بیا موږ د هغه نه معافي هم غواړو، معذرت هم غواړو، وایي یاره زه په ځان باندې پوه نه شوم. د سیلف اویرنس مطلب دا هم دی چې موږ ته په هر حالت کې د خپل ځان پته وي چې زه په دې وخت کې په کم جذباتي کیفیت کې یم، کم ایموشنل سټیټ کې یم. کم سړي ته چې د خپل ځان پته وي، د خپلو جذباتو پته وي، نو هغه د جذباتو په بهاو کې نه بهاویږي، بلکې هغه هر ټایم د خپلو جذباتو په قابو کولو کې وي او هغه جذبات هغه په قابو کې وي. ایموشنل سیلف اویرنس د انسان په زندګۍ کې ډیر زیات ضروری دی. ولې که موږ ته چېرته د خپلو جذباتو هم پته نه وي، نو څنګه به موږ ته د نورو خلکو د جذباتو پته لګي. دویم نمبر پوینټ دی مینیجینګ ایموشنز. انسان خپل جذبات، خاص کر منفي جذبات، په صحیح طریقې سره په صحیح توګه باندې نشي مینیج کولی، د څه په وجه چې خراب حالات پیدا کیږي. موږ په فوري توګه باندې خپل جذبات یعنی غصه، مایوسي یا یره وغیره ودرولی نشو، خو د هغې د راتلو نه پس موږ ډایرکټ هغه قابو کولی ضرور شو. زموږ دپاره دا ډیر زیات ضروري دی چې موږ داسې قسمه جذبات به څنګه په فوري طور باندې د راتلو نه پس ډایرکټ مینیج کوو او بیا به ختمو. په دې کې یو اسانه طریقه دا ده چې تاسو په کم حالت کې یې ډایرکټ خپل حالت بدل کړئ. مطلب دا که ناست یې تاسو ودرېږئ یا روان شئ یا داسې بار کلو فضا ته وځئ، په هغې کې غټې غټې ساګانې واخلئ، اوبه وڅښئ، نو چې خپل حالت بدل کړي، ډایرکټ بس تاسو چې کم ایموشنز دي هغه بس تاسو په کنټرول کې راشي. دریم نمبر پوینټ دی امپتي یا همدردي. په دې کې انسان د نورو خلکو جذباتو باندې ځان پویول او کم انسان ته څنګه محسوسیږي په دې وخت کې، ښه ورته محسوسیږي که خراب محسوسیږي، دغه حالت دغه محسوسول او بیا دغه چې کم منفي جذبات دي د هغې د لرې کولو کوشش دی. کم خلک چې بد وي هغوی ته دا احساس نه کیږي چې موږ چاته څه وایو یا چاته څه خبره کوو یا چاله څه تکلیف ورکوو، په دې باندې دا انسان څه تکلیف محسوسوي یا دته څه بورا محسوسیږي او که نه، د هغه د جذباتو اندازه نشي لګولی. دې سره یو بل لفظ هم استعمالیږي، هغې ته سمپتي وایي، خو د هغې مطلب دا دی چې په بل انسان باندې ترس خوړل. خو سمپتي دومره ښه صفت نه دی. د دې په ځای باندې که موږ امپتي یعنی همدردي اختیار کړو، نو دا به موږ له په معاشره کې ډېره زیاته فایده راکړي. امپتي موږ د نورو خلکو د مدد قابل جوړوي او امپتي په هغه خلکو کې زیاته وي د کومو خلکو غوسه چې په کنټرول کې وي او هغوی چې کم دی
ډیر زیات مطمئن وي. کې څلورم نمبر پوینټ دی بلډینګ ریلیشنشپس، یعنی تعلقات ښه کول. تاسو به لیدلی وي چې کله یو ماشوم په خندا شي نو تاسو له هم ورسره په خپله باندې خندا درشي. د دې مطلب دا دی چې زمونږ کم ایموشنز دي دا د یو انفیکشن په شانتې خورېږي. یو کمیډین یا یو مزاح نګار که تاسو لیدلی وي هغه چې کله په یو محفل کې څه لطیفه سنو کې نو ټول خلک هغه ټوله مجمع چې کم دی هغه په خندا باندې شي. همدغه شانتې که تاسو ته یو کس په غوسه کې خبرې کوي او تاسو هم ورله د هغې جواب په غوسه کې ورکوئ نو هغه گفتگو هغه خبرې به خرابې شي او د دواړو نقصان دی. خو د دې باوجود که یو کس په غوسه کې خبرې کوي او تاسو ورله په سکون یا په اطمینان سره د هغې جواب ورکوئ نو عین ممکنه دا هم ده چې د هغه کس غوسه به یا کمه شي یا به بیخي ختمه شي. عزتمندو د ایموشنل انټیلیجنس حوالې سره ما تاسو سره مختلف پوینټس شیر کړل، خپل چې کم تاټس دي هغه مې سره شیر کړل او په دې کې ما زیاتتر چې کم تاټس دي هغه د یو بک نه راغستې دي چې کم د انګلیش بک دی خو ما ریډ کړی دی او په آسان الفاظو کې په پښتو کې ما دا ټولې خبرې تاسو ته وکړې. نو امید کوم چې ویډیو به تاسو خوښه شوې وي او که ویډیو تاسو خوښه کړې وي نو مهرباني وکړئ دې لایک ورکړئ او خپل دوستانو سره ضرور شیر کړئ. په لوی الله مو سپارم، د خپل ځان ډیر خیال ساتئ. الله حافظ.